السلام علیکم ملګرو. شهید خان افریدي محمد عامر له نصیحت کړی دی او په هغه نصیحت باندې محمد عامر عمل کړی دی. تاسو باندې په دریم میچ کې کتلی وي د کوټا ګلیډیټر او د کراچي کینګ چې کوم میچ په هغه کې عامر داسې کلاډي سره بدتمیزي وغیرہ نه دی کړی. تاسو باندې نور میچونو کې چې کوم دوه میچونه کراچي کینګ کړی او سپیشلی بابر اعظم باره کې چې محمد عامر سره بیان کړو، بیا چې محمد حارث په پړومبني بال چوکواله نو هغه هم کنزلو محمد عامر ډیر زیات اګریشن شو کولو دغه په وجه شهید خان افریدي محمد عامر ته کال کړو او هغه نصیحت کړی دی. محمد عامر دغه په نصیحت باندې کمپلیټلی عمل کوي. نصیحت ولدا نصیحت کړی دی چې ډیر زیات اګریشن مشو کوه، په اګریشن باندې خپل فوکس مساته، خپل فوکس په پرفارمنس باندې وساته. او شهید افریدي ولدا هم وی ګوره چې ته مخکې په فیکسینګ کې گیر شو، الله پاک تعالی دومره عزت درکو، پی سی بی تعالی چانس درکو، ته واپس کرکټ لراغه او که اوس هم ته پرفارمنس په پی اس ال کې شو کې نو ته به ماغه بابر اعظم په کپټنۍ کې گیم کې بابر اعظم برستا کپټن وي نو ولې داسې غلطي خبرې کې، ولې داسې اګریشن شو کې په فیلډ باندې سبب هم دا خلکو سره په یو ډریسینګ روم کې په یو کمره کې ناسته پاسته کې سبب وسره د سترګې لګي او بل په ټي وي باندې چې داسې قسم کیمرې ته لګېدلې وي نو خامخا کیمرې رستا دا کنزل دستا دا اکشن چې کوم دی کیمرې رانیسي نو په خلکو باندې هم غلط اثر غورځي نو داسې مه کوه. نو محمد عامر ولا جواب ورکړي چې بالکل ما خپله غلطي منلې ده او انشاءالله دا به کوشش کوم چې خپل اګریشن نشو کوم او زه تا سره بالکل متفق یم او زه تا نه هم معافي غواړم او د ټول قوم نه هم معافي غواړم. او بل شهید افریدي هم دیږي کې د نرانو مشرانو کار کړی دی، لکه دغلته نور هم مشران شته، زاړه کلاډیان شته، وسیم اکرم، وقار یونس، مصباح، ټول زاړه کلاډیان هم دغه کیمپونو کې موجود دي. د یو نه یو ټیم کوچینګ کوي، کامران اکمل ډیر کلاډیان شته خو څوک چاله سمه لار نه ښیي. امیر له ګوره شهید افریدي یو ډیره ښه مشوره ورکړه، لکه د مشر ورور غوندې مشورې ورکړه او امیر ومنله هم. افریدي ولې داسې وي چې کله موږ ټایم نو موږ هم نه پوهېدو، موږ نه هم داسې غلطیانې شوې وي چې به کیمرې راونی بیا پرې موږ پښیمانه. دغه رنګ که محمد عامر اګریشن شو کوي نو کېدای شي محمد عامر رمیز راجا له غوسه ځکه محمد عامر چې د ټیم نه ډراپ شو نو د رمیز راجا په مشرتوب کې هغه د ټیم نه ډراپ شو نو کو اګریشن شو کوي رمیز راجا نو رمیز راجا خو دغلته میدانونو کې نشته، همدغه حارث همدغه زاړه کلاډیان دي چې محمد عامر واپس په سکواډ کې سلیکټ کیږي نو همدغه شاهین افریدي حارث همدغه خلکو سره بناسته پاسته کوي، همدغه خلکو سره په یو طالبان روټۍ خوري، همدا ولا شهید افریدي هم وي که چېرې ښه پرفارمنس وکړو د اګریشن په ځای ته په پرفارمنس باندې فوکس وکړه چې ښه پرفارمنس وکړي واپس په ټیم کې سلیکټ شي، همدغه خلکو سره بناسته پاسته کوي، کوم خلکو له چرن ته کنزل کې، کوم خلکو په چې ته خبرې کوي، کوم خلکو په چې مختلف انټرویوګانو کې ته مختلف قسم خبرې کوي نو همدغه خلکو سره به ته ناسته پاسته کوي. دا ولا شهید افریدي ډېره ښه مشوره ورکړې وه او محمد عامر ومنله هم. تاسو به کتلي وي په دریم میچ کې د کوټا ګلیډیټر چې نن کم میچ وشو هغې کې محمد عامر داسې بدتمیزي هم نه ده کړې، چونکې شاټونه پرې هم لګېدلي دي خو داسې بدتمیزي نه ده کړې. افتخار سره هم ښه په خوشحالۍ میلاو شو، ګپ ټر پرې هم شاټونه ماټونه ول خو لکه مطلب داسې بدتمیزي نه ده کړې. یو شاټ غوندې ویډیو ما تاسو سره شریک کړم د محمد عامر حوالې سره چې نه پوهېږي کمعقل وي، څه ناڅه غلطیانې دې کېږي، اګریشن شو کوي، خپله غوسه شو کوي، خپل بړاس چې دی کوم وي هغه وباسي، خو دی له پته نه چې دا څومره غلط اثر غورځوي زما په پرفارمنس باندې، زما په کیریر باندې، زما فینس باندې خفه کېږي نو دا دی له پته نه. خو بیا دغه رنګ مشران راشي یې پوهېږي. اوس لکه محمد عامر چې محمد حارث له کنزلو کې پړومبني بال په چې هغه چوکول او دی ولوي چوتیه نو محمد حارث ډېر ښه هلک دی چې هغه ورپسې مخ راوالړو، که چېرې هغه ورپسې مخ راړولی وي او هغه ورله څه ویل نو د محمد عامر په مخ باندې به سا یا پاتې شوې وه. محمد عامر ګوره څومره سینیر پلیر دی، حارث د هغه بچی کېږي نو ګوره چې یو مشر یو کشر له غلطه خبره وکړي، یو کشر کې لږ سړیتوب وي نو هغه یې په ځان باندې برداشت کړي، او چې کله دغه کشر کې سړیتوب نه وي دی ورپسې خوله راواړي نو د هغه مشر څه عزت پاتې شي. نو داسې نه کول پکار. شهید افریدي ولې زبردسته مشوره ورکړې وه نو یو شاټ غوندې ویډیو به تاسو سره مې شریک کړه. د ویډیو کتلو زیاته مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره شریک کړئ. جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ، پیج هم لایک کړئ. والسلام.